غواړي. دا یو نیکه اراده ده او زه امید لرم چې دې کې به چې کوم محنت او لګن سره موجوده منتظمین د دې سکول رهنمایي کوي نو په دې کې به دوی ډېر ژر کامیاب شي او زموږ د دې علاقې بچي د دې مېرو بچي د دې ټول انصر عمرزی تنګي د دې ټول علاقو بچي به چې دلته راتلی شي او په دې کې به تعلیم حاصل وشي. زه په دې هم خوشحاله یم چې دوی فیس هم ډېر مناسب دی او هغې سره ځکه چې زمونږ خلک غریبانان دي زمونږ خلکو هغه وسایل نه دي چې هغوی په ښه نه ښه سکول کې سبق وویلی شي نو دا فیس چې کوم دی دا ډېر مناسب دی او په دې کې زه دوی له په دې باندې مبارکبادي ورکوم چې دومره کم فیس یې ساتلی دی چې زمونږ بچي دلته تعلیم حاصل کړي. زه د دې علاقې معززین او مشرانو ته هم دا خواست کوم چې هغوی د دې سکول حوصله افزایي وکړي او د دې سکول ته خپل بچي هم راولېږي او د دوی سره په هر موقع باندې مرسته وکړي. ما ته اوس ویلی شو چې د علاقې ټولو مشرانو معززینو دوی سره مرسته کړې ده د دوی حوصله افزایي کړې ده په دې زه ستاسو مشکور یم او ستاسو شکریه ادا کوم. زه د دې سکول زه امید لرم چې دوی نتیجې به ډېرې ښه روزي او هر کال د شپږم کلاس کې چې کوم هلک او کوم جینۍ فرسټ راځي نو هغې له به زما له طرفه وظیفه وي چې هغوی به آینده تعلیم لپاره هغې وظیفې باندې به د هغې به زه مکمل دغه کوم ورسره د دې سکول لپاره چونکې شاه صاحب په خپل هغې کې سپاسنامه کې دا مو وایي چې دلته دوی کمپیوټر هم شروع کول غواړي. زه د دې سکول لپاره د یو کمپیوټر هم اعلان کوم چې د سکول لپاره زه یو کمپیوټر ورکوم. د دې کوم تعمیرات او د هغې مسلې دي هغه آینده یو څو میاشتو کې چې ایجوکیشن فاؤنډیشن ته دا راشي کوم میټینګ هم نه هغې لپاره به خصوصي مونږه طریقه کار جوړ کړو چې زر تر زره دوی ته دا ګرانټ او لون ملو شي چې دوی خپل نور مزید تعمیرات چې کوم دی هغه پوره کړی شي. دا به دوه درې میاشتو کې دننه دننه دوی چې څه ضرورت دي هغه پوره کړی شي. ورسره زه اوس په دې موقع باندې خصوصي طور باندې دا 3 لک روپو اعلان کوم چې هغه د سکول لپاره زه آخر کې بیا ستاسو مشکور او ممنون یم چې تاسو ټول دلته راغلی او دا په دې موقع باندې دا تقریب چې دی دا کامیاب کړو. ډېره مهرباني.